बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहिबानो ورپسې چې کوم په توما ترڅنګ کې زموږ نوې ټاپک وو نو خو مونږه سٹارټ کړو. مونږ د دې مخ کې لکه هایپرټروپي او ایټروپي هایپرپلیزیا دا مونږ ویلو او مونږ د دې نه سٹارټ کړو میټاپلیزیا. نو تاسو ته ما په شاتني لیکچر کې کتا سو وګوره په هیره کې یو خبره کړې و چې میټاپلیزیا مطلب دا لري چې کله موږ سره د یو سیل یا د یو ارګن چې کوم اپیتیلیم دی هغه د یو قسم نه بل قسم ته بدل شي هغه ته موږ سوایو میټاپلیزیا. نو چینجینګ اف اپیتیلیم فرام ون ټایپ ټو انذر از کالډ اف میټاپلیزیا. موږ نارملی ویلو چې کوم اسوفیګس دی کنه د ته موږ وایو خوراک ناله چې کوم موږ سره د خوراک ناله دا چې کله موږ خوراک وکړو نو موږ سره هغه څه کېږي د خولې نه د خوراک په نالۍ د ذریعې باندې هغه معدې ته ځي. د اسوفیګس چې کوم دا خوراک نالۍ ده په دې کې موږ سره نارملی چې کوم اپیتیلیم دی هغه نون کیراټینایزنګ دی، پای کې کیراټین پروټین نشته خو سکویمس اپیتیلیم دی. دلته وګوره ډایګرام د ډرا کوم دا په تیر شوي لیکچر کې ما ډرا کړو خو بیا ورته هم تاسو یو پیر وګورئ دا زیات مهم دی. دا موږ سره اوس د خوراک مثال نالۍ ده او دا موږ سره داسې معدې سره نښتې دی دا معده ده او دا د خوراک نالۍ. نو دی وی چې کوم اسوفیګس دی د دې چې کوم دا اخیری پارت دی کنه دا چې کوم دی معدې سره نږدې دی په دې کې چې کوم اپیتیلیم دی هغه سکویمس اپیتیلیم دی. نو دی وی کچره دا اپیتیلیم چې کوم موږ سره دا سکویمس دی کچره دا موږ سره ریپلیس شو چینج شو ستا لایک نون سیلیټډ میوسین پروډوسینګ کولمنر اپیتیلیم. تاسو صرف په امتحاناتو کې دا یاد کړئ چې کولمنر اپیتیلیم. نو چې کله موږ سره سکویمس اپیتیلیم کم د اسوفیګس په اخیری حصہ کې چې هغه موږ سره په کولمنر اپیتیلیم باندې ریپلیس شي نو داسې چینج ته موږ میټاپلیزیا وایو. او کچره دا په اسوفیګس کې وشي نو داسې چینج ته یا داسې میټاپلیزیا ته په اسوفیګس کې موږ وایو بیرټ اسوفیګس وایو. اوس دویمه خبره دا ده چې دا کیږي ولې لکه نارمل په مونږه کې چې کله موږ خوراک وخورو کنه او خوراک د اسوفیګس نه معدې ته راشي نو بیا د معدې نه مخکې ډیوډینم یا وړې کولمې ته ځي. په څو خلکو کې دا ځای چې کوم دی دا خوله چې کوم دی د اسوفیګس د لاندې دا صحیح بندیږي نه نو هغه ډیزیز ته هغه کنډیشن ته موږ ګرد وایو ګیسټرو اسوفیجل ریفلکس ډیزیز. بیا خلکو کې چې کوم خوراک په معده کې دی او واپس چرته ځي د اسوفیګس ته ځي او په معده کې چې کوم تیزابیت ایچ سی ایل چې بار بار په دې سکویمس اپیتیلیم باندې لګیږي نو هغه سکویمس اپیتیلیم په ځان کې چینج راځي او هغه څه ته کنورټ شي کولمنر اپیتیلیم. نو د کرونیک اریټیشن د وجه نه چې کله د لوور پارت اف اسوفیګس چې کوم سکوامس اپیتیلیم دی هغه کولمنر ته کنورټ شي نو دې ته موږ بیرټ اسوفیګس میټاپلیزیا وایو. نو وی ایسډ ریفلکس چې کوم ایچ سی ایل لکه په سټمک کې موږ سره ایسډ دی کا ریفلکس بار دی د سټمک نه نو دا میټاپلیزیا کاس کی او بیا سکویمس موږ ته څه ته کنورټ کی کولمنر ته ځکه چې کوم کولمنر سیل دی د بیټر ایبل ټو هینډل دی سټریس اف د ایسډ لکه چې کوم ایچ سی ایل دغه چې کوم سټریس دی هغه د سکویمس اپیتیلیم صحیح هینډل کولی نشي دا به کولمنر هینډل کی نو ځکه دغه ځای ته راځي. میټاپلیزیا اکر تھرو ریپروګرامینګ اف سټیم سیل which then produce the new cell type. لکه مطلب دا رې چې پروګرامینګ کیږي او د هغې په وجه بیا موږ سره نوي سیلونه جوړیږي. خو میټاپلیزیا اوس دا خبره چې کوم دی مهم دی د ځان سره ولیکئ it is reversible in the theory with the removal of driving stress چې د کوم شي د وجه نه د اپیتیلیم یو چینج دوسرے ته وشي لکه د سیل یو اپیتیلیم بل ته کنورټ شي کاغه شي مونږ کنټرول کو نو د اپیتیلیم چې کوم چینج دی نو دا ریورس کیدیم شي. لکه مونږ کچره یو کس لا داسې میډیسن ورکو چې دای په ذریعہ دغه سټمک ایسیډیټي مونږ کم کو لکه پروټان پمپ انهبیټر دی نو چې ایچ سی ایل واپس نه دی نو بیا دا میټاپلیزیا ریورسیبل دی. فار ایگزامپل ټریټمنٹ اف gastroesophageal reflux may reverse بیرټ اسوفیګس. نو دی وی چې کوم چینج دلته په اسوفیګس کې راغلی دی بیرټ اسوفیګس چې کوم سکوامس اپیتیلیم کولمنر ته کنورټ شوی دی کومونګه چې داسې میډیسن ورکو چې پای موږ د سټمک د اسیډیټي کنټرول کو نو بیرټ اسوفیګس موږ سره ریورس کیدی شي. انډر پرسیسټنٹ سټریس میټاپلیزیا کین پروګریس ټو ډسپلیزیا and eventually result in the cancer. نو دا خبرم زده کې کچره یوځای کې لکه یو اپیتیلیم بل ته کنورټ شو نو تاسو دا غځې خیال اون ساتو هغه کوم ټریټمنټ اونکو دغه پټه مو خیال اون ساتو نو بیا وسو شي دا مسله و بیا خوريږي ډیریږي ایون یو وخت پر راشي چې کینسر تم کنورټ کیږي. او کچره د ایچ سی ایل د وجنه د بار بار ریفلکس د وجنه په ګیسټرو اسوفیجل ریفلکس ډیزیز کې کوم ټریټمنټ اونکو
او د دلته سکویمس اپیثیلیم کولمنر ته کنورټ شو، نو اخیره کې د دې لوور پارت نو بیا کینسر جوړ شي چې ته موږ اډینو کارسینوما اف اسوفیګس وایو. نو په امتحاناتو کې دا مرادي چې تاسو کوم جاکارټ ایگزام دی یا اف سی پی ایس ایم آر سی پی ایگزام دی، پای کې دا سوال راځي که چېرې لوور پارت اسوفیګس کې چې کوم بیرټ اسوفیګس دی کا ټریټ نه کړی شو، نو راتلونکي ټایم کې د کم کینسر چانسز سیوا کیږي هغه ته اډینو carcinoma of esophagus. A notable exception is apocrine metaplasia of the breast, which carry no increased risk of cancer. Lagos kachare breast te kana female breast pare ke mu sara the cell yo type bal ta convert show nol ta kagam ga treat nunku nage ke is kisma the cancer hata nishta. Now exam question dare metaplasia sawa the changing of epithelium to yo type na bal ta convert shi age tamung vayu metaplasia. मेटाप्लेजिया यो रिवर्सिबल कंडीशन दे د मेटाप्लेजिया मतलब داره کچره اگر زمونږ ټیک کو دغه مونږ په ټایم باندې دوايو کړه ټریټمنټ وکړو نو کمپلیټلی مو ختمول شو، او کچره ټریټ نکړې شو نو دا بیا کینسر تم تلی شي. لکه بیرټ اسوفیګس نه چې کوم کینسر اوزي هغه تم اډینو کارسینوما، او هغه ځای چې کې میټاپلیزیا کیږي او د کینسر چانس پکې کمی نو سره برېسټ دی. بیا وټامین اے ډیفیشنسي ریزلټ ان میټاپلیزیا. Vitamin A is necessary for differentiation of specialized epithelial surface of conjunctiva covering the eye. زموږ په سترګو کې چې کوم epithelial covering دی اته conjunctiva وي، دغه epithelium maintain کولو لپاره vitamin A ضروری. وی کله چې vitamin A deficiency وشي نو د squamous lining of conjunctiva undergo metaplasia into keratinized squamous epithelium. دې مطلب دا دی د سمپل سکویمس دی، د سمپل مطلب دا دی چې په دې کې موږ سره کیراټین ني، او که چېرې وټامین اے کم شو نو دې چې کوم نارمل اپیثیلیم دی زموږ سترګو کې چې کوم کنجکټیوا یا میوکس ممبرین دی اب بس دا کنورټ شي سټریټیفایز کیراټینایز سکویمس ته، او دې چینج ته موږ وایو کیراټو ملیشیا. نو کیراټو ملیشیا څه دی؟ اټ از دی چینجینګ اف اپیثیلیم فرام ون ټایپ ټو انادر. دا موږ سره د کنجکټیوا چې کوم په سترګو کې میوکس ممبرین دی دغه یو میټاپلیزیا ده چې د کوم وټامین ډیفیشنسي نه کیږي وټامین اے، ځکه وټامین اے ډیفیشنسي د وجنه نایټ بلایندنس چانسز هم ډیری دي شي. صحیح ده. اوس ورپسې نیکسٹ راځو ایته موږ وایو ډسپلیزیا. ډسپلیزیا څه دی؟ ډس آرډرډ ها میزن کایمل کنیکټیو ټیشو آلسو انډرگو میټاپلیزیا. Classical example is myositis ossificans. دې مطلب دا دی in which muscle tissue changes to bone during healing after trauma. نو دی وی چې کله موږ سره د مسل ټیشو چې کوم دی دا موږ سره بون جاست د بون غونته ټیشو ته کنورټ شي د ټروما نه پس، نو دې قسمه چینج ته موږ وایو myositis ossificans وایو. بٹ ناٹ دیٹ مچ امپورټنٹ. امپورټنٹ خبره ته کوم چې کوم امپورټنٹ دی او ایگزام کې راځي هغه ډومبه سو ډومبه خبره به داس ده کې چې موږ سره کله په اسوفیګس کې لوور پارت کې چې کوم اپیثیلیم دی هغه موږ سره د یو نه بل ته کنورټ شو هغه ته موږ وایو بیرټ اسوفیګس. دغه وجه دا ده chronic irritation of HCl because of gastroesophageal reflux disease. او که چېرې موږ د اسید کنټرول وکړو د سټمک اسیډیټي کنټرول کو نو موږ سره کنډیشن کمپلیټلی څه کیدی شي ریورس کیدی شي. دویمه خبره په کنجکټیوا مین دا زموږ په سترګو کې یو میوکس ممبرین دی چې دا موږ سره سترګې لوبریکیټ د سترګو چې کوم اوبه دي مینټین کی، سترګې د ډرای کولو نه بچ کی. دا موږ سره د هغې چې کوم مینټیننس دی هغه وټامین اے کی. چېرې وټامین اے په باډي کې ډیفیشنټ شو دا لیول کم شو نو موږ سره په کنجکټیوا چې کوم اپیثیلیم دی د هغې چینج چې کله راشي دا یو ټایپ نه بل ته کنورټ شي نو هغې ته موږ څه وایو دیټ از کالډ کیراټو ملیشیا. بل دی ډسپلیشیا ډس آرډرډ سیل گروث، لکه مطلب ابنارمل او په ډس آرډرډ طریقې باندې د سیل گروث ته ډسپلیزیا وي. موسٹ آفن ریفر ټو پری کینسر سیل. لکه دا اوس موږ سره یو خطرناک سټیج دی چې لکه ډسپلیزیا از د سټیج بیفور کینسر. فار ایگزامپل سروایکل انټرا اپیثیلیل نیوپلیزیا represent dysplasia and it is a precursor to cervical cancer. لکه کوم ځای کې چې ډسپلیزیا ټکي راغی هلته مریض له یریدل پکار دي چې اوس که د لږ کونتم احتیاط پرېښودو نو دې کینسر ته په اسانه تلی شي. often arises from long standing pathological hyperplasia, endometrial hyperplasia leading or metaplasia. تاسو ته ما وویل hyperplasia का मतलब सो increase in the number of cells. Metaplasia मतलब the changing of one type epithelium into another.
دا ټول تاسو ته راځي خو هایپرپلیزیا میټاپلیزیا دا ټول ریورسیبل دي که چېرې دغه ټیک نه کړی شو او په دې ټایم ډېر وړېدو او مسله سیوا کېده نو بیا به ډس آرډرډ سیل گروث کېږي چې ته موږ ډسپلیزیا خو ډسپلیزیا is still a reversible in theory with elevation of stress. If stress persists, then dysplasia progress to carcinoma. Carcinoma is a full-blown cancer which is irreversible. نو دا د ټول نښه خبره ده چې هایپرپلیزیا میټاپلیزیا او ډسپلیزیا دغه څه ټول ریورسیبل کنډیشن دي که هغه پارټیکولر سټرس چې د څه د وجې نه دا کېږي هغه کم کو هغه مینیمایز کو نو پیشنټ بالکل کمپلیټلی ټیک کیدی شي او که چېرې ان کیس په دې باندې موږ صحیح طریقې باندې پراپر کنټرول ونه کړی شو نو دا موږ سره څه کیدی شي دا چې کوم مین پوینټ دی دیٹ از امپورټنٹ ون د دې مطلب دا دی چې دا بیا موږ سره کینسر ته کنورټ کیدی شي اوس what is aplasia or hypoplasia? A mean absent. A mean a failure of cell production during embryogenesis, like unilateral renal agenesis. لکه اوس یو ګلینډ دی د هغې د جوړېدو دپاره چې کوم سیلز دي که چېرې په امبریونیک لایف کې ماشوم کې هغه د پیله نه جوړې نه شو نو هغې ته موږ ایپلیزیا وایو که چېرې جوړ شو خو کمي هغې ته decrease in the cell production هغې ته hypoplasia وي during embryogenesis resulting in small organ like streak ovaries and Turner syndrome دا دواړه دا خو راځي امتحاناتو کې دا ډېر زیات امپورټنټ دی چې streak ovaries مطلب دا دی واړه ovaries په فیمیل کې چې کله ovaries واړه شي نو د هغې چې کوم ماواري د منسز دی هغه نه راځي هغه بیا فرټیلیټي او بیا ماشومان صحیح طریقې سره نشي پیدا کولی څنګه ټرنر سنډروم کې تاسو ته پته ده چې دې کې موږ سره د اوورال هایټ هم کمي نو دوه خبرې زده کړئ که چېرې موږ سره په امبریونیک لایف کې د سیل پروډکشن چې کوم دی بالکل زیرو وي لکه ګلینډ جوړې نشي لکه رینل ایجنیسس د کډنی نه جوړېدل کډنی ابسنټي هغه ایپلیزیا ده نو absence of cell production during embryonic life هغه ته ایپلیزیا وایو او که چېرې د یو آرګن دپاره سیل جوړ شوي او د نارمل نه کم جوړ شوي نو آرګن به وړوکی جوړېږي هغې ته بیا موږ څه وایو هایپوپلیزیا وایو څه ده د دې نه پس چې کوم ورپسې امپورټنټ ټاپک دی دې ته موږ وایو سیلولر انجری دې ته موږ څه وایو سیلولر انجری نو تاسو به اوس دوه خبرې زده کوئ چې کوم سیل اډاپټیشن دي په هغې کې به کوم ټکي زده کوئ هایپرټروفي hyperplasia, atrophy, metaplasia, dysplasia, aplasia and hypoplasia نو دا تقریبا لس ټکي دي چې دا به تاسو زده کوئ خو بیا چې هر څومره دي hypertrophy increase in the size of cell hyperplasia increase in the number of cell metaplasia changing of epithelium from one type to another type dysplasia disordered increase in number of cell aplasia मतलब absence of cell او چې کوم هایپوپلیزیا دی ډیکریز نمبر اف سیل دا ټول داسې پوینټونه دي چې دا به زده کوئ امپورټنټ راځي او چې کوم اګزامپل یې ما درکړي دي اب ورسره نوټ کوئ اوس راځو ورپسې سیلولر انجری لکه مثال سیل چې کوم دی د هغې انجري څنګه کېږي اوس بیسک پرنسپل وایو وی سیلولر انجری اکر when there is a stress exceed the cell ability to adapt دې مطلب دا دی چې لکه اوس مثال یخ راشي که نه موسم ډېر زیات کولډ دی ته به یو سویټر واچې دوه سویټر واچې خو که چېرې هغه یخ ستا په وجود دومره ډېر شي چې ته مثال تا سره نور سویټر نشته نور جیکټ نشته او یخ ډېرېږي او جیکټ یې بې کمې شوې نو بیا به ته خرابېږې ته به بیمارېږي نو که چېرې د سیل هغه ایبیلیټي هغه صلاحیت چې هغه سټرس ته صحیح طریقې باندې هغه فایټ ونه کړی شي او د هغې نه پس په سیل کې ډیمیج وشي هغې ته موږ cellular injury وایو The likelihood of injury depend upon the type of stress like severity and the type of cell affected نو سیل انجری خړومبې په دې باندې منحصر کی چې سټرس څنګه دی د هغې شدت څومره دی سیویر څومره دی او بل کم سیل دی لکه نیوران واخلې چې کم برین سیل دی highly susceptible to ischemic injury لکه اوس نیوران چې کم دی دا ډېر زیات ډیمیج کیږي کله چې دې ته د بلډ سپلای شي کم شي whereas skeletal muscle is relatively more resistance. So the most common cell, sensitive cell, چې هغه د blood supply د کمیدي د وجنه زر ډیمیج کیږي هغه نیوران دي او کم سیل چې د blood supply د کمیدو د وجنه زر نشي ډیمیج کیږي هغه skeletal. نو دې یو پوینټ مطلب دا شو چې سیل انجری په دې ډیپند کی چې تمو د کم قسم سیل خبره کو بیا slowly developing ischemia like renal artery atherosclerosis result in atrophy where acute ischemia renal artery embolus result in injury
بعض ځایونه داسې چې هلته بلډ سپلای کمی خو د ډېر ټایم دپاره نو چې یو ځای ته بلډ سپلای د ډېر ټایم دپاره نه میلاویږي نو موږ سره آرګن شرینک کېږي د هغه سایز وړوکی کېږي ایټروپي کېږي او داسې ځایونه چې هلته یکدم بلډ سپلای سټاپ شي د هغې له وجې نه سیل انجري کېږي چې کله سیل انجري وشي د هغې کازس چې کوم دی انفلمیشن نیوټریشنل ډیفیشنسي ایکسس یا موږ سره هایپوکسیا ټروما اینډ جینیټک موټیشن نو دا هغه خبرې دي چې د دې د وجې نه د سیل انجري چې کوم چانسز دی هغه موږ سره سیوا کېږي چې پای کې ړومبی د ټول نه مهمترین چې کوم ټاپک ته ړومبی هغه ډسکس کوو چې ته موږ څه وایو هایپوکسیا ویری امپورټنټ دا ډېر زیات اهم دی او په سوالونو کې هم راځي what is hypoxia it is the low oxygen delivery to the tissue چې کله ټیشو ته د اکسیجن سپلای کم شي هغې ته موږ څه وایو هایپوکسیا ایو ته موږ وایو هایپوکسیمیا دا دواړه زده کې چې په هایپوکسیا او په هایپوکسیمیا کې څه فرق دی نو موږ سره ډیکریز اکسیجن ان بلډ چې کله په وینه کې د اکسیجن لیول کم شي هغه هایپوکسیمیا دی او چې کله ټیشو ته د اکسیجن ډیلیوري کم شي هغې ته موږ هایپوکسیا وایو صحیح ده important cause of cellular injury oxygen is the final electron receptor and electron transport chain of oxidative phosphorylation دی وی چې کله موږ ATP د فاسفورایلیشن مطلب دا دی د ATP جوړېدل چې کله موږ سره ATP جوړیږي په الکترون ترانسپورت چین کې د هغې لپاره اکسیجن ضروري ډیکریز اکسیجن لیډ ټو امپیر اکسیډیټیو فاسفورایلیشن د دې مطلب دا دی چې فاسفورایلیشن نه کېږي ATP به ډیکریز کېږي ډیکریز ATP پروډکشن او چې کله ATP نه جوړیږي ATP خو انرژي سورس دی نو بیا به سیل انجري کېږي نو لومبۍ خبره چې اکسیجن کمېدو د وجې نه سیل انجري ولې کېږي تاسو به داسې وایئ چې اکسیجن موږ سره د الکترون ترانسپورت چین د چلیدو لپاره ضروري دی او الکترون ترانسپورت چین چې چلیږي نو ATP پیدا کېږي چې هغه موږ سره انرژي ده چې کله اکسیجن کم شو ATP به چې کم دی موږ سره په صحیح طریقې باندې څه کېږي نه جوړیږي چې د هغې د وجې نه سیل انجري کېږي بیا د هایپوکسیا وجه څه ده لایک اسکیمیا decrease blood supply hypoxemia decrease oxygen in the blood or decrease oxygen carrying capacity of the blood like anemia کې موږ سره HB hemoglobin level کم شي موږ سره oxygen carrying capacity څه شي کم شي او چې کله oxygen carrying capacity صحیح طریقې سره موږ سره کم شي موږ سره بیا څه کېږي the most important one موږ سره بیا tissue damage chances سیوا کېږي ischemia decrease blood flow to the organ arises with उस ischemia से वो लिखिएगी decrease arterial perfusion like atherosclerosis decrease venous drainage like Budd-Chiari syndrome دا ټول به موږ وایو دې صرف دا وي چې داسې کم وجوهات دي چې هلته د بلډ سپلای آرګن ته کمیدی شي یا شاک چې کم دی generalized hypotension resulting in poor tissue perfusion چې لکه اوورال باډي کې چې کله موږ سره د پمپنګ یا موږ سره ټیشو هایپو پرفیوژن شاک کې موږ سره ټوټل باډي ته چې کوم اوورال د بلډ سپلای د کافي حده پورې کم شي نو کې موږ سره اسکیمیا کېدی شي hypoxemia is a partial pressure of the oxygen low partial pressure of the oxygen in the blood تاسو ته ما وایي چې کله بلډ کې د اکسیجن مقدار کافي حده پورې کم شي نو هغې ته موږ څه وایو that is known as a hypoxemia اوس هایپوکسیمیا کله کېږي چې کله های الټیټیوډ یو کس په بره ځای باندې ولاړي هلته الریډي چې کوم پارشل پریشر د اکسیجن کمیږي هایپوکسیا کېږي هایپو وینټیلیشن انکریز کاربن ډای اکساید result decrease partial pressure of oxygen diffusion defect like partial pressure of oxygen not able to push as much oxygen into the blood due to thicker diffusion barrier دا دې مطلب دا دی interstitial pulmonary fibrosis یا pulmonary edema چې کله په پیپړو کې زمونږ په لنګس کې اوبه وشي که نه ایډیما نو بیا صحیح طریقې باندې اکسیجن چې کم دی هغه د لنګ نه بلډ ته نشي تللی لکه اوس مثال دا موږ سره لنګس دی دا موږ سره د لنګ یو سیل دی او دا موږ سره بلډ دی نو چې کله موږ ساه واخلو که نه اکسیجن نه دننه کړو نو دا بیا په اسانه باندې بلډ ته راځي که چېرې د لنګس او د بلډ په منځ کې څه بیریر یا رکاوټ نه وي خو که دلته ایډیما وشي فلویډ راشي نو چې کوم بیریر دی لکه رکاوټ دی تا ورته رکاوټ کېښودو نو بیا به اکسیجن بلډ ته نشي راتلی هغې ته موږ بیریر یا ډیفیوژن ډیفیکټ وایو VYQ mismatch دا به ریسپیریټري سیسټم کې وایو دا دوه لاینونه پرې دا به ریسپیریټري کې وایو او ډیکریز oxygen carrying capacity arises with hemoglobin loss or dysfunction like anemia یا carbon monoxide poisoning
یا خو په باډي کې د هیموګلوبین لیول کم شي د غیر وجنه چې کم اکسیجن کیرینګ کیپیسټي دا هغه کم شي نو موږ ته بیا ارګن ته پراپر په صحیح ډول باندې په صحیح شکل باندې چې کم اکسیجن دی هغه نه ملاويږي او بل ورپسې چې ټول نه کم امپورټنت خبره ده هغه ورپسې دا چې موږ سره کله کاربن مونوکساید په وزنې لکه کاربن مونوکساید چې کم دی د انکمپلیټ کمبشن نه پیدا کیږي او کاربن مونوکساید چې کم دی د دې د موږ سره سي اکسیجن چې کم دی هغه کاربن ډای اکساید لکه مثال دا اوس هیموګلوبین دی سیدا دلته موږ سره اکسیجن دی او دا کاربن مونوکساید دی دا کاربن مونوکساید هم غواړي چې زه هیموګلوبین سره اٹیچ شم او اکسیجن هم غواړي چې زه ودلته وایو چې کوم کاربن مونوکساید دی مثال د 200 ټایم مور افینټي لکه 200 ټایم د دې افینټي هیموګلوبین سره د اٹیچ کېدو سیوا ده د چانه د اکسیجن نه نو چې دا دواړه پراتی او دې دواړه غواړي چې موږ په دې سیټ باندې په هیموګلوبین باندې اٹیچ شو نو زیات زور چا کوي کاربن مونوکساید او دا چې دې سره اونخلي نو اکسیجن خو فری شو او فری اکسیجن بیا هیموګلوبین نشي کېری پوري نو هیموګلوبین چې کم دی موږ سره اکسیجن کیرینګ کیپیسټي کم شي دلته دوه خبرې ده کې یو هیموګلوبین نشته یا شته خو د اکسیجن ځای بل چا غستر په دې دواړو کنډیشن کې اکسیجن کیرینګ کیپیسټي کمې دي شي دا ګور دا آی دی نو په دې کې موږ سره چې کم دا کنجکټایوا لیر دی لکه دا سپین لیر چې دی د سکلیرا وای په دې باندې موږ سره دا لیر دی د میوکس کدی کې چینج راغی اپیتیلیم د ته موږ کیراټو ملیشیا وایو د وټامین ا ډیفیشنسي دی سو وجنا وټامین ا او کچره موږ سره په بون کې داسې مسل ټیشو انجری شو پای کې بون لایک سمټم راشي ایت مایوسایټس اوسیفیکن بون ان د مسل is called myositis ossificans د دواړو موږ سره کلاسیکل اگزامپل دی سو that is called of metaplasia اوس ګوره د دې دا خبره کړې ده کنه په دې باندې اوس تاسو ته ما الریډي د هیموګلوبین دا خبره وکړه کنه دا هم دې دغه ایکسپلین کړې ده وی carbon monoxide bind to hemoglobin more strongly than oxygen. Now, partial pressure of oxygen is normal, but saturation is decreased. لکه اکسیجن شته هغه په کاربن ډای اکساید سوري هیموګلوبین باندې اٹیچ کیږي نه او چې څومره هیموګلوبین اکسیجن ته اٹیچ کیږي ته سچوریشن وي نو سچوریشن به کمیږي exposure includes smoke from the fire exhaust from the car or gas heater لکه کله نه کله تاسو موستلی کتلی د یخنیانو په موسم کې چې کله یخنیان ډېری شي خلک په کمره کې دنه هیټر چې کم دی لګي یا ګیس وغیرہ استعمالي پای کې کاربن مونوکساید پیدا کیږي یا چې کم گاڑی دی دای چې کم ګیس خارجيږي په دې ټولو کې کاربن مونوکساید او چې سړی انهیل کی دا غي نه څه ټیسټ تا نه څه سمیل شتا انسان بس سا کې راکاږي او چې بلډ ته ځي نو 200 ټایم زیات سټرانګ دی چې هغه هیموګلوبین سره اٹیچ شي د اکسیجن د انسان مخ تک سورشي چیری ریډ اپیرنس اف د سکین ارلی ساين اف ایکسپوجر از هډیک نو دا ولي کې ایگزام کې راځي چې کاربن مونوکساید پوائزنینګ وشي دا غي چې کوم د ټول نو موست کامن موږ سره ډومبه ساين نازیغه هډیکی سیګنیفیکنٹ ایکسپوجر لیډ ټو کوما اینڈ ډیث او چې کوم ټریټمنټ د کاربن مونوکساید پوائزنینګ موږ به د بار نه په پریشر سره سور کو هایپر بیریک مطلب داره په زیات پریشر سره د بار نه پیشنټ ته اکسیجن ورکو دومره پریشر باندې ورکو چې په هغه باندې موږ کاربن مونوکساید د هیموګلوبین نه ډیسپلیس ځکه عام پریشر سره کتور کې نو 200 ټایم لکه 200 پیره کاربن مونوکساید زیات سټرانګ دی چې هغه په چا باندې ونخلي هیموګلوبین نو موږ چې کاربن مونوکساید د هیموګلوبین نه جدا کو موږ په هاي پریشر سره سور کو اکسیجن ورکو اوس راځو میت هیموګلوبینیمیا نو دا هیموګلوبین دی کنه په دې کې موږ سره آیرن دی او آیرن موږ سره په کم شکل کې دی Fe+2 دا Fe+2 چې دی ته وی فیرس آیرن دته سو وایو فیرس او دته موږ وایو نارمل دا موږ سره سره نارمل اوس کچره ان کیس موږ سره دا څه شو لکه اوس فار ایگزامپل کله چې هیموګلوبین کې آیرن د څه په شکل کې راشي د فیرس Fe+2 نو دا به نارملی او کچره هیموګلوبین کې آیرن په دې شکل کې راغی Fe+3 فیرک آیرن نو ته بیا موږ میت هیموګلوبین وایو سو ته وایو میت هیموګلوبین نو دوه خبرې هیموګلوبین به الګ اکسیجن کیری کی چې کې آیرن په شکل کې Fe+2 کله د Fe+3 شکل کې راغی ته میت هیموګلوبین وی او کله میت هیموګلوبین په بلډ کې راغی ته میت هیموګلوبینیمیا وی وی آیرن in the heme is in the form of Fe+3 which cannot bind oxygen
نو موږ سره سچوریشن کمیږي. سین with oxidant stress like sulfur nitrate drug or newborn. Classical finding is cyanosis इंसान چې کوم دی دغه ټول وجود به بلو شي او چاکلیټ کلرډ بلډ چې کله ټوخي کې کنه آی کې کله سپوټم کې بلډ راځي به چاکلیټ کلر نو دې کس لنګ دا سه ډرګ ورکو چې هغه موږ سره د اف ای پلس 3 واپس ته راولي اف ای پلس 2. نو دوه خبره خو تاسو زده کړې کنه دا خو مې راوي چې کله هیموګلوبین کې آیرن د اف ای پلس 2 شکل کې دې ته موږ فیرس وایي او فیرس آیرن از نارمل او کچره د اف ای پلس 3 شکل کې راغی فیرک کې دې ته میت هیموګلوبین وي بیا به دا سه ډرګ ورکو چې هغه په هیموګلوبین کې چې کوم آیرن دی هغه د اف ای پلس 3 نه څه ته کنورټ کی اف ای پلس 2 ته هغه ته موږ میثایلین بلو وایو. د کاربن مونو اکساید چې کوم پویزنینګ دی دغه ټریټمنټ اف چوایس های پریشر اکسیجن دی هایپربیریک اکسیجن دی او چې کوم میت هیموګلوبینیمیا دی دغه چې کوم ډرګ اف د چوایس دی امپورټنت ون that is known as a what answer is that is called methylene blue. دا دو پوینټونه دي which is all the time ask in the exam د بار بار ایگزامونو کې راځي چې دا تاسو ته پته وي. امید لرم تاسو د پیتوما لیکچر خوښوي فن بم درکې او ان شاء الله دې کې صدا سي پوینټونه دي صدا سي خبرې دي چې به تاسو ته په بورډ باندې ایکسپلین کوم چې تاسو ان شاء الله بهترین نه بهترین لیکچر زده کې چې لیکچر واخلې نو ماته کمنټ کې خامخا وایي چې لیکچر څنګه تاسو پوه شوي که پوه نه شوي لیکچر مو خوښ دی که نه دی او کوشش وکړئ چې څومره محصلین دي ملګري دي زنګ دا خبر هغې ته مو رسوي ان شاء الله چې هغې موږ سره په دې کې شرکت وکړي نو چې تاسو یو کس ته ښه لاره وښایئ نو ستاسو به هم فایده وي موږ هم محنت کوو موږ سره هم کسان ډېرېږي نو تاسو موږ سره د پلیټ فارم سره ښېګړه وکړئ خپل چې کوم ستاسو ګوندون دی د هغې کوم ګروپس دي کوم محصلین دي زموږ دا لیکچر یې پای کې شیر کړئ خلک ورته انوایټ کړئ چې ټول سبق ووینو انشاءالله ټولو فایده وشي. جزاک الله. الله حافظ.